انقلاب اسلامی ایران دیخنه همیشه د پر خپل حسابو کې تپو کې غلط لوړ دي یوه محاسبات همیشه د پر اشتباه وو هغه سوچ دا کړی دی چې ایران ته کلا نقصان ورکو کلا نقصان ملوشي کلا لیډران شهادت سره روبرو شي حادثات ورکی وشي نو دا به پسپاشي دا به نکمه سره روبرو شي دا به ناامیدۍ سره روبرو شي خو دوی همیشه حساب کتاب غلط ثابت شوی دی ایدی و بهترین نمونه و مثال هغه دی چې کله جیمی کارټر چې انقلاب کامیابی کې د امریکای صدر وو صدارت نه بعد هغه خپل یادداشتو کې دا واقعیا لیکلی دی چې ما انقلاب اسلامی ایران نه بعد د CIA مستعفی شده سربراه نه دغه خبرې پښتنه وکړله چې دومره لوی ټیکنالوژي په باوجود دومره لوی بجټ په باوجود تاسو سره ایران کې تشیع د اسلام ولا انقلاب ویلې کامیاب شولو تاسو ویلې شکستو خړلو تاسو ویلې دی مخنیولای نه وکړلو یې څنګه مو ته جواب داو چې مو ټوله اندازې غلطې وي مو سارا سوچ کیا نہ واسه دا دغه طریقې سره ایران انقلاب کامیاب شي مو سره کمپیوټر وو یغه کمپیوټر او سمجھ کې یغه کمپیوټر او پوي کې دغه انقلاب نظام نه راتللو اندیشون سره وساده د یاد وساته نه دخنو انقلاب نه د پیژندل نه دخنو ایران نه د پیژندل نه دشمن تشیع نه دی پیژندلی هغوی یو خیل ته حسابونه کوي تشیع بله طرف نه وزي مخته ترکې کوي که څه تاسو مو اکثر دا شی واقعیت وشي ځینې وخت کې جوانانو نه واورو مایوسه ځینې وخت کې خبرې کوي خو کیدای شي هغه ایمان جذبوي مینه یې دوره زیاتوي خفګان یې دوره زیات وي خو یاد وساتئ انقلاب اسلامی ایران د پاره کلا قربانی ورکلی شوی دی دغه قربانی او ایران انقلاب اندوره تیز نور بتلې ده اندوره کامیابی سره نور روبرو کړي ده د سینه د څورسته شوی وینا پس پای نه د اختیار کړي بلکې ترقی نور شوی ده کامیابی نور شوی ده زه تاسو صرف فهرستوار د ایران هغه شهدا او نامي خلم څنګه مودلت مشران ناس دی هغه سب ناس ده پاته ده چې د څنګه انقلاب اوایلو کې شهادت و قربانی پیش کړلی تا آیت الله رئیسی پورې څه ابل ورځ ولا واقعیا ده کسا قربانی چې شروع شوی دی انقلاب کامیاب شول اول آرمی چیف د ایران ولی الله قرنی و څه هغه شهادت پیش کړلو قربانی پیش کړلا هغه نه بعد شهید مطهری ایران کې بے دردی سره قاتل شول څه هغه مغز متفکر ایران وو هغه نو ورسته بیا هاشمی رفسنجانی باندې قاتلانه حمله وشوه څه خدای محفوظ وساتل ورکی بیا حاج مهدی رکی بعد والا کلو کې هغه باندې و د مکه وشوله څنګه شهید شولو آیت الله قاضی شهادت وشولو غنه بعد تسلسل سره د شهادتونه شوي دا څه وړي هسته نه دي اندیشون سره د آیت الله مفتح شهادت وو څنګه ظالمانو شهید کړلو بیا غن ورسته رهبر معظم باندې قاتلانه حمله وشوله څنګه کې الحمدلله محفوظ پاتې شولو دینه بیا جمهوریت اسلامی دفتر کې دمکی وشولې هغه کې شهید بیشتي غونډه کې عظیم کاس او 72 شهدا وشول څنګه ډیره غټه سانه هوا ایران د لپاره اوایل انقلاب کې هغه نه عبور وکړلو هغه نو ورسته بیا حجت الاسلام حقانی شهادت او عظیمه هستی وا یو وزیر اعظم دفتر کې دمکا وشوله وزیر اعظم شهید با هنر او صدر محمد علی رجائی ورکی شهید شولو غاټه سانه هوا ایران د پاره هغه نو ورسته بیا آیت الله قدسی آیت الله مدنی بزرگوار هاشمی نژاد دوی شهادتونه وشول ایران پسپانه شولو آیت الله شهید دست غیب آیت الله صدوقی آیت الله اشرفی بزرگوار صدا مهمترین افراد د ایران څه اوایل انقلابو کې دوی ظالم واخستل شهادت و ذریعه سره حملو ذریعه سره خو ایران دغه شهادتو قربانی او په باوجود ترکه او رشد او کامیابی نور حاصل کړل دوی بیا نه دي نو ایران نه سو کولا بعد بیا څو شخصیات او قتل شوه د ایران کې اسدالله لاجوردی شهید شو یو سیاد شیرازی څه پایلټ وو عظیم کاسو ایران کې شهید شولو خو ایران پسپای نه د اختیار کړي ایران
زوال طرف ته نه لړو بلکې کامیابی نور حاصل کړلې. هغه نه ورسته بیا دوی علمی کسان، ساینسدانان، پروفیسران قاتل ایران کې وشولو. تاسو مخته اخیره دا څو کاله مخکې تسلسل سره واقعیات وشول. څنګه کې ډاکټر مجید شهریاری ساینسدان وو شهید شولو، ډاکټر فریدون عباسی و شهید شو، علی محمدی و شهید شولو، احمدی روشن و واخری میزایل و ټیکنالوژي بنی و ډاکټر فخری زاده. هغه بقاعده ایران دغه عظیم پودې د پاره ونې د پاره خپل وینه ویر کړله، ابيري وشو دغه ونې وسره. قسم نقطه مې دغه ذکر ده چې یاد وساتوي دیخنه وسه پورې ایران نه دی پیژندلې، دوستانی پکار دیو پیژندي. امام تاسو دا ایران ټکه ز استملام دا ځین کې رانه شي چې جغرافي حساب سره مونږ بدل دی بابا، ٹھیک دی ملک مونږ بدل دی، خود مهدویات ولا نظریات، تشیع ولا نظریات، ولایات ولا نظریه ایمو ایکی واده، ایمو جذبه واده، ایمو لیاره واده، ایمو هدف یو ده، ایمو منزل یو ده، ایمو پیشوایان یو دی. ایران نن مرکز تشیع ده، ایران نن مرکز و محور مقاومت ده. که ایران حمایت نشي کوله یاد وستا تخبل ایمان کې بیا شاک کوای شي. ویلی ای مقاومت والا یو عظیم لیڈر سید هاشم هغه دا جملې دي چې یاد وساتن دی زمانه کې دغه وخت کې ټولونه اوجب واجبات انداده چې ما او تاسو مقاومت سره ودرېګو، ما او تاسو ایران انقلاب سره ودرېګو، ما او تاسو پکار دے آر میدان کی آر محاذ کی پکار دے اسلامی انقلاب سپورٹ وکو.